أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تیر سلور جمعے متصل پر لپسے زما د سفر د جاپان سے بعض واقعات میں تاسو ته ذکر کړل او هغه کې ما د بنیادی طور تاسو ته د هغه خلقو د اخلاق ذکر وکړ چې ظاهری کې یو بل سره د هغه اخلاق اعلی اخلاقو. نن یو سیز در تخیمه دا چې الته د دنیا هر نعمت هغه خلق له الله ورکړی دی خو د یو نعمت نه هغه محروم دی چې هغې ته د ایمان نعمت وایي. هغه نعمت الله مونږ له راکړی دی او د ایمان د نعمت نه قیمتي نعمت بل نشته. ایمان مضبوط نعمت ته. ایمان که د انسان وی دے کامیاب دے او دته په دنیا کې سکون او اطمینان وی او کدا نعمت د چانی دے خسران او تاوان کې پروت دے. والعصر ان الانسان لفی خسر. الله قسم خوري زما دې په زمانه قسم الله وای چې انسان د خپل عمر په تیاره او په تاوان کې پروت دی. ہر انسان تاوان کے پروت تے زیان کے پروت تے. دیره دانه وی چې دا ډوډۍ خورم دا زما کامیابی ده، دا بنگله میں جوړ کړه، دا کارخانه میں جوړ کړه، صدر شم، وزیر اعظم شم، سیکرټری شم، پیسې ډیره شو، دا زما کامیابی ده. نه، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چې دا سلور صفتونه پکې وي کامیاب دي. پاغه سلورو کې لومبي صفت د ایمان دی. ټول یورپ راغون کا د سیل میں امریکا او برطانیہ او جرمنی او فرانس او چې څومره یورپ ته راغونډې کو دا غي مال او دولت او حسن او د دنیا زیب و زینت ټول راغون کا. قسم په خدای که د الله پنځ هغه چوړې چې هغه د رنګ نه تور دی، غریب دی، ډیرانونو کې لاس او خپې وی او غریب عجز تک تور بے وسه بے کسا او زړه کې ایمان پروت دی، په خدای کا هغه ټول د دې انسان برابر د خدای په نس کې دی شي. اصل کامیابی رونو د آخرت کامیابی ده. د دنیا خو لږ ژوند دی تیر بشي. انما هذه الدنيا لعب ولهو. دنیا خو د لوبو ټوکو شی دی، تیر بشي. که د چا 80 کاله دی تیر شو، که د چا 80 دی تیر شو، که د چا 100 کاله دی تیر شو او په یو تیزی د دنیا دا ژوند روان دی. که خشته تیر کې هم تیریږي او که بیکا تیر کې هم تیریږي. ښکلی ژوند ښه دی، غواړې د الله دا محنت بکې، مشقت بکې. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه یو معنی کوي ښکلی ژوند. لیکن چې ژوند د ډېر خشته یو ایمان ورسره نی، هغه زندگی چې نه ختمېدو والا زندگی دغه برباده شوه. نو چې څوک د لږو ورځو ژوند خشته کوي او د همیشه زندگی تباه کوي، دا قمقل انسان دی. ایمان د لوی دولت دی په خدای قسم. که یو سړی مومن مړ شو دی د دنیا ګناهګار وي، یاره ایمان پکې وي یو ځل به جنت ته ځي، خو ځي به خامخا. او چې ایمان پکې نی او هر څومره نیک اعمال یې کړي او د باندې دروازه بنده شوه د دنیا، دی همیشه دپاره دوزخ ته لاړ. د سر نه بخل نشته. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. لفظ د شرک استعمال شوی د علما کې کفر اخر. خو هغه زمانه کې چې څومره کفرونه ټول شرک و. یهودیانو شرک، عیسایانو شرک، مجوسیانو شرک، د مکې هندوانو شرک. کفر شرک الله نه بخي.
باقي چې وغواړي نو هر چا ته هر څه بخي دا نه بخي بس دې کې اړو څه دویمه خبره شته دی اس میں اردو والا وی دو رائے ہے نہیں دویمه خبره په دې کې نشته ایمان والا نعمت چې موږ له الله کوم راکړی دی په خدای قیمتي نعمت دی دا ډېر قیمتي دی دا څه ایمان څه ته وایي الله منم یوې منم او دا الله چې کم صفات ځان له ثابت کړي دي یا حضور پاک ولا ثابت کړي دي هغه ټول منم دې ته ایمان وایي الله مې نه دی لیدلی خو منم په نه خو به یې پېژنم الله مې نه دی لیدلی خو یو به منم دا الله ټول پیغمبران به منم او حضور پاک په ټولو کې اخیری پیغمبر منم دا الله ټول کتابونه به منم قرآن په ټولو کې اخیری او ناسخ کتاب منم الله وی خیره شته دویم الله منم تا ویلی دی ما نه دی لیدلی الله وی د قبر عذاب شته دویم الله چې تا ویلی دی به زما په ته اعتماد دی بې لیدلو عقل ته نه راځي بیا منم الله وی عظیم دوزخ مې پیدا کړی دی او ما به تاسو به واپس د قبر نه جمع دی کوم الله زمونږ عقل کې دا نه راځي خو چې ته وې منو دړه نه منو الله وی جنت به در کوم الله عقل کې نه راځي خو چې ته وې منم الله وی فرشتي دي زه یم خدای ما نه دی لیدلی خو چې ته وې زه منم الله وی زما عرش دی ډېر لوی دی الله منم الله وی د عرش د پاسه زما کرسي ده منم الله وی ما له مرګ نه راځي ما له ستړې نه راځي ما چاته حاجت نشته بچی مې نشته نه لرم نه مې ورته حاجت شته پلار مور مې نشته زه یم الله منم چې داسې زه یو خبره وکړم او ستا عقل یې نالي زه یو خبره وکړم او ستا عقل یې نالي او ته بیا هم ماته وایې چې دا خبره خو زما د عقل نه لرې ده خو چې تا ووایې منم رښتیا ووایه زه به خوشحالېږم که به نه خوشحالېږم دی به خوره دا دونه ښه انسان دی د په ما دونه اعتماد دی چې ما یو خبره وکړه د عقل نه اوچته ده بیا هم دې مني نو زه الله که تا کومې خبرې کړې دي ستا ذات د عقل نه بالاتر دی ستا صفات د عقل نه بالاتر دي ستا قدرتونه د عقل نه بالاتر دي ستا چې څومره کائنات پیدا کړي دي تر ننه پورې د دنیا ساینس هغې ته نشي رسېدی د عقل نه بالاتر دي الله ته ډېر لوی قادر مطلق الله ستا او ستا پیغمبر چې څه ویلي دي دا ټول زمانم اجمالی باندې زما اجمالی ایمان تفصیلی باندې زما تفصیلی ایمان دې ته ایمان وي خو دړنه دوه قسمه ایمان دی رونو یو هغه ایمان دی چې کچه دی کمزور دی ضعیف یو هغه ایمان دی چې مضبوط دی اوس ایمان خو زمونږ شته خو د ایمان به مضبوطه و کمزور نه کمزور ایمان ممکن ده چې موږ نه وخوېږي کمزور ایمان ممکن ده د قبر چې کم وخت کې زنکدنی نو شیطان درته بیا نښتی دی پرېږدي خو دی نه امام رازي رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و د الله په وجود باندې چې الله موجود دی 360 دلایل لیکلي دي په کتاب کې دی خلقو د پاره چې څوک الله نه مني هغه ته ثابتوي چې الله شته الله موجود دی دا دلایل لیکلي دي او چې کم وخت کې مري شیطان راغی په مقابله کې شو اصل د زنکدن په وخت کې مقابله کې شو او صاحب هلکه امام رازي فخر الدین الله نشته هلکه څنګه نشته دلیل وایم دا مې دلیل دی شیطان سره څوک مناظره کولی شي هغه ورته باطل دا دویم دلیل دا هم ټیک نه دی دا هم باطل په دلایل ورته ثابتوي دا دریم دلیل دا هم باطل دا څلورم دلیل دا هم باطل دا پنځم دلیل دا هم باطل لګیا دي سره به شیطان سره مناظره شروع ده امام رازي دلایل وایي او هغه ورته باطل وي او د یو شیخ ته شیخ نجم الدین ابل ځای ناست دی هغه ته شاګرد وباچي او دس کوي لوټې د پاسه لوټه هغه ته لګیا دی لوټه کې وباچي او دی نورې راوړي شاګرد حیران دی چې خدایا شیخ اګیاګ دی او دس کوي او بخوی بنیاد وسته سوچ کې تللی دی چې کم طرف ته په سوچ کې تللی دی زه په لاسونو اوبه اړوم بس کراته نه وي او اسراف شروع دی
شیخ سوچ کے پروت تے سوچ کے او شاگرد اوباچی او د باندې وببېږي ناګانې یو چونګ را واغېشته داسې لړک خدای بنده وی چې بغیر دلیله الله منم الله موجود دی او بیا اودس وکړو خولې بېږي د شیخ نه مرنګ زیاړه دی د شیخ شاګرد ورته وایي صاحب څه چلو ته خو په سوچ کې تللی وې ما خو بله اوبه در باندې واړول ما ته ډېرو توجه نه چا سره دې خبرې کولې رنګ دې زیړ دې سترګې دې زیړې دي او رنګ دې بدل دې خولې دې لبېږي چل څه دی وایي الله راته امام رازي وښو دې ته کشف وایي د غیب علم الله له دی د کشف د کله چې الله وغواړي یو انسان ته وښي کله چې ونه غواړي یو انسان ته نه ښیي د زړه په سترګو هغه شی وویني چې په دې سترګو نه ښکاري حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا منبر دا پاسا ناستے او لخکر لے گلے دی دا میاشت پا مازال دا میاشتو پا مازال لری لخکر لے گلے دی او پا دی منبر ناستے و آواز کئی یا ساریتو ساریہ دا غی لخکر مشر جرنیل دی کمانڈر ان چیف او دیوتا آواز کا یا ساریتو اے ساریہ الجبل الجبل غر تا متوجیش غر نو یریگا الشابه چه کم خلق ناس دی اغیوی دا پا عمر سا چلو شو دی ساریہ تا آواز کئی او ساریہ خود میاشتو پا مزل لره دی دماغو کې فرق راغی که څه چل دی خو چا تپوس نشو کولی د حضرت عمر هیبت ډېر زیات و په بخاري کې یو حدیث دی امام بخاري بار بار راوړي حضرت عبدالله ابن عباس چې د پیغمبر مبارک د تره زوی دی او دی عمر به خپل مجلس ته راوسته و د مشرانو سپینګیرو صحابو سره به کېناو او د سپینګیرو صحابو اعتراض وکړه چې زمونږ خو د ده په شا زامن او نوسي دي نو ته دې مونږ سره ولې کښېنې دا کشر دی وایي تاسو ته پته نشته دله خدای علم ورکړی دی دله الله علم ورکړی ځکه یې تاسو سره کښېنو هغه عبدالله ابن عباس وایي په زړه کې مې یو سودا وه یو ایت دی ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما دا د یو دوو بیبیانو په حق کې دا آیت نازل دی قصه اوږده ده خو مختصر وی زما لکه دا سوچو چې دا کمی دوه بیبیانې دي ما ته کمی دي سوچ مې وی عمر صاحب په سفر کې تلو نو دس لته ما ورسره لوټه یوړه نو خبرې له مې رو پیدا کړ وی مې حضرت دیو کالو شو خو د ما پړه کې یو سودا ده خو ستا نه هیبتا لکه تپوس نشم کولی یریږم در ستا روب دی را باندې یو کالو شو یو کال دنه تپوس نشم کولی امیر المومنین دا آیت د کمو دو بیبیانو په حق کې نازل دی وی راته وی اوه ابن عباس دا د زما لور حضرت حفصه او د ابوبکر لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهما د هغې په حق کې نازل دی یو کالو شو یریږم دنه تپوس مې دنه نشو کولی وی ګوره چې ما سره یو علمي یریږم نو مانه فوري تپوس کوه نو د عمر یو هیبت و صاحب چغه والا اے ساریہ الجبل الجبل خلقو وی تپوس نشو کولی عمر غصه نشي آغا لخکر چې کله راغې ډیره موده پس نو د جخکر جرنیل و ساریہ هغه نه خلقو تپوس وکړو یاره وی په پلان کې روز صحابه هغه روز ټیم نوټ کړی تا ته څه ناشنا خو څه نو پېښ شوی وی ولې نه وی څه وی دشمن سره لګیوم په جنګ و دشمن مخکې د زور پسې دشمن را سره چل کړی دوکه کړی وه هغې نیم مونږ سره مخ په مخ و نیم د غر نه شاته و مونږ یې ځان سره مخامخ کړي او د هغوی مقصد دا و چې د شا د غر دا لښکر به راکوز شي نو په مسلمانانو به حمله وکړي نو مونږ به یې دې طرف نه کړو هغوی د هغې طرف نه منځ کې به یې ختم کړو مونږ ته د شا د غر د لښکر پته نه وه دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو الجبل الجبل ساریه د غر نه ویریږه غر ته متوجه شه وی چې اواز مې واورېد وي ما وی چې والله انه لصوت عمر قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی
چې غر ته مې وکتل دشمن د غر نه را روان دی. خو شکر چې عمر آواز راکړ، زر مې لښکر نیم که نیم مې غر والا طرف ته کو، نیم دی بل طرف ته دشمن له مو شکست ورکو. عمر ناس په مدینه کې دی، د میاشتې په مزل لښکر وینې هم آواز وررسی، آواز کوي الله هغوی ته رسی. کشف دا پیغمبر تم کیږي معجزه، او دا یو نیک انسان تم کیږي کرامتي، او د عقل نه بار کشف وته وای. خبره مې دې پورې کوله زمارونو چې په دې سترګو کې څه وینې او تا ته نه ښکاري، د زړه په سترګو یې د رب العالمین وښایي. دې ته کشف ویل کېږي. کشف خبره مې یېره شوه. نو امام رازی رحمت الله علیه هغه چې کوم شیخ دی نو هغه ته شاګرد وی صاحب لوټې د پاسه لوټه در باندې وړو، څه چل شو؟ وی الله امام رازی راته وښو ځان کدنې دی، شیطان ورسره په مقابله نښتی دی. امام رازی وی الله شته، شیطان وی نشته. امام رازی یو دلیل هغه ورسره باس کوي او خرابوي، بل دلیل هغه رد کوي، بل دلیل هغه ختمي رد کوي. 360 دلایل ولا غونډوال اخیری دلیل پاتې وي. که دا دلیل یې ولا والی وي ممکن ده چې امام رازی د دنیا نه بیمانه تللی وي. ما یو موټی اوبه ور وویشتې الله د هغه سینې له ور ورسولې، او ما ولا توجه پیدا کړه چې پرېږده دلایل ورته وه چې بې دلیل الیا یو دی. بس هغه وی شیطانه باسونه مه کوه، زه هېڅ دلیل ملیل نه منم خو الله یو دی. شیطان دړه نه پنجې وویستې، امام رازی ایمان سره د دنیا نه لاړ. د شیطان د مرګ وخت کې درته راځي پرېږدي خو به دی نه، والله که دې پرېږدي مناظرې به درسره کوي، مقابلې به سره کوي. دا کم خلک چې نښتې دي زیارتونو پسې او د زیارتونو نه غوښتنې کوي، الله نه به غواړي. دا کم خلک چې نښتې دي او غیر الله ته او زیارتونو ته په ځمکه پرتې او سجدې ورته لګوي، دا شیطان ځان ته رانږدې کړي دي. یارېږم چې د مرګ وخت کې تباه او برباد نه کړي. ټیټ عقیده د الله په ذات او د الله په وحدانیت، دا مضبوطه عقیده به ساتئ، ټیټ به ساتئ، ټیټ. د هغې مثال درته وښیم. دا کاڼی دی، د ما د محراب دا کاڼی یو د دې رنګ دی، او یو دا دی چې زیړ رنګ راوالی او د سیمټو دیوال لی ورکړي. دواړو کې فرق دی. هغه رنګ چې ته په برش باندې د سیمټو دیوال له ورکړي، چې معمولي غوندې چاکو ور باندې کېږدي هغه ته دانګي، چې نوکم پکې دی هغه رنګ ته دانګي، هغه رنګ هم رنګ دی. او دې باندې چاکو کې ده، ارسه پکې ده، او مشین پکې ده چې څومره دا مږې 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 دا رنګ به نور هم خشته کېږي خو ختمېږي به نه. د بعضې خلکو ایمان ده چونې د رنګ په شانتې وي، چې معمولي غوندې یو چاکو دې پکې خو ګوته دې پکې خو دا رنګ ته ودانګي، ختم. دا ایمان ډېر کمزور ایمان دی. دا خو یو موټرګي ورکي ایمان پرېږدي، یو بنګله والا ورکي ایمان پرېږدي، یو دوست دی کافر دی او ته دوه درې خبرې وکړي ایمان پرېږدي. نن ګورې د مارونو ډېر دا نوې طبقه خلک خصوصا دا نوجوان طبقه لاړل د ایمان نه خلاص روان دي. اغیار لګېدلي دي، کافران لګېدلي دي، او د هغې ایجنټان لګېدلي دي. چاته په ذهن کې دا اچوي، په ذهن کې چې مړه دا اسلام بیکورډ، دا خو زړې خبرې دي، نوې خبرې د جینکو ته په زړه کې دا چې دا پردې مردې دا زړې خبرې دي، دې ته څه ضرورت دی پرده؟ دا چې موږ مخ پټوو دا ولې سړو او موږ کې څه فرق دی؟ دا ذهن کې چې د قرآن آیت دی د هغې نه اړی بې پرده کوي. چاته په زړه کې زنا ورچوي، چاته په زړه کې بربنډتوب ورچوي د پیسې دپاره، چاله موټرګي ورکوي، چاله پیسې ورکوي، کشر کل تباه و برباد. ما ته ننم یو ملګري د سعودي نه ټلیفون وکړه، د سعودي نه مولوي صاحب وایي که په دې د تقریر وکړه، اگر چې سعودي حکومت د جینکو ویزې بندي کړي ځان له به یو جینۍ
نزی ویزه بنده ده خو بیا هم په څه طریقو د پاکستان نه بعضې جینکې ځي هلته خلک راغواړي په سعودي کې او هغه په سټیج باندې نیمه بربنډه ګډۍ او پیسې پرې راغونډوي ځي دی دی نه جینکې هلته سټیج تیار کړي ورته هلکان راغونډ کړي هغه ورته نیمه بربنډه ګډېږي نیمه بربنډه سر یې ښکاري مری یې ښکاري د سینې د مخه بر مری ښکاري لستوڼې ښکاري نری جامې چولې دننه وجود ښکاري ګډېږي او خلک پرې ریالونه د پاسه ورنولي څه د هغې جنډ شي چې شا بوتلی وي او څه د جینۍ له ورکړي شاپنګ ما کې ولو کړي او دلته یې را رخصت کړي مسلمانه کوم طرف ته لاړې دا د چا لور ده که نه دا د چا خور ده دا د چا د تره لور ده دا د چا د ماما لور ده زما ملک پاکستان د اسلام په نوم جوړ دی دې ملک ته ډېرې غټې قربانۍ ورکړې شوې دي زما قسم په خدای د دې ملک دپاره زما د مسلمانې خور او زما د مور سینې پرې شوې دي د ملک له علماو پښتون پنجابي سندي بلوچي ډېره غټه قرباني ورکړې ده د ملک دپاره خلکو وطنونه پرېښي دي په خدای قسم تاریخ وګورئ چې د دې ملک د خاطره زمونږ هغه خویندې میندې چې په هندوستان کې و کوم وخت تقسیم کېده او مسلمانان دلته راتلل او هندوان د دې ځای نه تلل په خدای چې زمونږ ډېرې خویندې لوڼه بچی هندوانو ونیولې ځان سره په خپل کور کې او په زور یې ځان له خپلې ښځې کړ د هندوانو په کورونو کې پاتې شوې هغه د مسلمان ملک د اسلام ملک هغه ملک چې شکر د مدرسو نه ډک دی الحمدلله هغه ملک چې د پټکو د ګیرو نه ډک دی الحمدلله هغه ملک چې تبلیغ غټ مرکز دی پکې هغه ملک چې زموږ د بزرګانو صوفیه او د خانقاهونو نه ډک دی هغه ملک چې جوماتونه د مزګزارو نه ډک دی لیکن د هغې ملک بعضې زموږ بچی او زموږ لوڼه هغه ځي او بار په دوبۍ کې او په نورو ملکونو کې په سټیج باندې ګډېږي او پیسې راغونډوي ملکم تباه شو بدنام شو پښتون تباه شو پښتنه هلکه پښتون خو د غیرت نوم دی پښتون څه شی دی پښتون پې پت لومبۍ ټکې پې ده پت پت پی پکې ښې بیا تی ده پښې ده ښې ښېګړه بیا تی ده تی توره بیا واو دی واو وفا بیا نون دی نون منه ننګ او غیرت چې ستا خور لور ځي پښتون جوړ د دې نه دی د کې به پته مې پت به پالي یو بل سره د کې به ښېګړه مې یو بل سره ښېګړه به م کوي د کې به توره مې دی به بهادره مې د کې به وفا م وي دی به بې وفایي نه کوي او د کې به ننګ او غیرت مې د یو سړي لور د یو سړي ښځه د یو سړي بچی بار په سټیج باندې ګډېږي او پیسې راغونډوي آی پښتونه پیسه ډېره قیمتي شوه ما سره پیسه نشته په خدای داسې ښځې دي چې په پردو کورونو کې خدمت کوي په پردو کورونو کې لوښي وینځي په پردو کورونو کې ځای جارو کوي پردي ماشومان لوبوي خو خپله حیا محفوظ ساتي اصل چیز خو حیا ده پیغمبر فرمایي الحیاء نصف الایمان حیا زموږ نه لاړه تباه او برباد ده مونږ خو شکر دی ډېر ښه یو زموږ خویندې میندې خو په دې کورونو کې پرتې دي او په بورقو کې زړې شوې زړې ورشئ تاسو پنجاب ته لاړ شئ تاسو سند ته لاړ شئ تاسو کراچۍ ته لاړ شئ تاسو اسلام آباد د لاهور بازارونه وګورئ تاسو ته پته به ولګي بے حیائی ختم عامه شوه دا شیطان لګېدلی دی شیطان دی جینۍ پسې لګېدلی دی د زناکاره لږ پسې لګېدلی دی رسول الله مبارک فرمایي کم انسان کم الک او جینۍ چې په زنا کې مبتلی خرج منه الایمان ایمان ته ووت اے زمون علما پکې تاویلات کوي نور د ایمان او سکینه او فلان او فلان فلان پیغمبر مبارک فرمایي د ایمان لاړوت د سر د پاسه پروت دی کدی وخت کې مړ شو ایمان نه خلاص لاړل چې شیطان دومره دلته راګیر کړ چې دغه وخت کې د باندې داسې عمل شروع کړ چې ایمان درنه لاړو اوچت شو نو د مرګ وخت کې ورته څه شی
ویریږئ مسلمانانو، ایمان ټیټ کې مضبوط ایمان، داسې ایمان د حضرت بلال په شان ایمان، هغه ایمان ولکه د ماربلو رنګ څومره چې ورله زور ورکوي هغه ایمان نه اوسي، هغه ټیټ ایمان دی. حضرت بلال به په شګو د پاسه واچو، په شګو د پاسه، او بار به د مکې نه وویسته او ماشومان به ورپسې کړل، شابه دا دین دې پرېږده، دین پرېږدم. دقه یو ټکې و هغه وخت سره لومبۍ ورځې وې، لا منځونه او روجې او زکات او حج نه و، لومبۍ ورځې وې، یو ټکې و ادا چې الله یو دی، الله احد، الله زما یکتا دی، یو دی، پرېږده د ایمان دی الله احد، پرېږده ایمان الله احد، په سینه ورته مضبوطه تیږه ږدي، بیا مو الله احد. ماشومانو د غنو چوکې ورکوي، وهی کمیس ته وباسي، پرتوک ته وباسي، او د هغې غنو په چوکو یې راګیروي او زغلی یې په لارو کې وینې لهو لهان، لیکن هغه وخت کې وایي الله احد الله احد. دا د ایمان رنګ دی، دا چونې والا رنګ نه دی، دا د مربلو د کاڼي رنګ دی، دا نوځي. بیا یې وباسي، بیا شګې اچوي، په سینه والا ګرمې ګټې ږدي او د خرې پې کوي ماشومان، هله شابه امیه وایي راګیری یې کوي او بیا وایي الله احد الله احد. یو ورځ نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، هفته نه ده، میاشت نه ده، دقه نخرې دي او غریب مسافر دی، بې کسه بې څوکه، هېڅ څوک یې نشته. قیمت څونه دی د بلال؟ قیمت یې دا ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره تېرېږي چې دې ته یې وکتل، ټینګ نه شو، مالک له یې ورغی، وی خرڅی خو نه، وی ولې لږ کوه، د کار نه دی، کار نه کوي، روزګار نه کوي، ټوله ورځ دغه الله احد او لا اله الا الله او دا چغې وایي، د کار نه دی والا. په څو خرڅی؟ په دومره پیسو، زرې پیسې راوویستې ورې کړې، دا واخله دا واخله. هغه مالک دا بلال وی ابوبکر ته، ابوبکر ما خو ډېر هوښیار ګڼلې، ډېر ساده او ښه، ولې بېکاره غلام دی رانه په ډېر لوی قیمت واخیست، په ډېر لوی قیمت. دا خو ما ارزان هم درکو، ما سره دې جوړه ونه کړه، دا خو دا کار نه دی، په لږو پیسو مې هم درکو، ما سره دې جوړه ونه کړه، ډېر ساده په ډېر ګران قیمت ترې واخیسته. ابوبکر وی بچې ته د ده د قیمت نه څه خبره، تا ته د قیمت نه دی معلوم، دی د خدای په نزد د ډېر لوی قیمت خاوند دی، ته دوکه شوې، قیمتي غلام د نارزان لاړ، قسم په خدای مو مانګي قیمت چې څه دی غوښتل امې دله درکول، دا خو ډېر قیمتي دی. او چې څنګه یې واخیستو نو حضرت بلال حضرت ابوبکر ته وی ابوبکر ځان له دې غشتم که الله له دې غشتم؟ یا خدای هلکې کم شی پروت دی. وکذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب، ایمان چې زړه ته کوز شي بیا وتو والا نه دی. ایمان زړه ته کوز شو، د ایمان میوې، د ایمان څانګې، د ایمان خوشحالی ستا په دې ټولو رګونو کې خورې دي. ایمان لته کو شو مونځ به راته ښکلی ښکاري، صحابي به بل صحابي ته وی هلکه مانځه له بوځه ارحنا بها، دمه مو که په مانځه، مونږ په مانځه ستړي کېږو، هغوی به په مانځه دمه کېدل، هغوی کې د ایمان خواږه پراته، مونږ کې د ایمان خواږه نشته. هغوی به زکات باندې خوشحالېدل، هغوی به په روژه خوشحالېدل، په خپلو ماشومانو بچو به هم روژې نیولې، مونږ خفه کېږو، تنګېږو، مونږ کې هغه د ایمان خوند نشته، رڼا نشته، هغه شی نشته. ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا ونبیا. وی د ایمان خوند هغه چا وڅکه چې الله یې په حیث د رب خوښ کړه چې زما الله رب دی، اسلام په حیث د دین ومنه چې دا زما دین دی، محمد صلی الله علیه وسلم په حیث د پیغمبر ومنه چې دا زما پیغمبر دی. صرف موږ د خولې منو، د خولې منو، اسلام په حیث د سوچه دین موږ نه دی منلی. خفه کېږې ما د ایمان په مرتبه کې منلی دی، نور نه دی منلی. یعنې زما دین چې څه وایي زه نه کوم، زما دین وایي دروغ مه وایه زه کوم، زما اسلام وایي دوکه مه کوه زه کوم،
زما اسلام وی مسلمان گاونډي ته ضرر مه رسوه زه رسوم زما اسلام وی په بچو رحم وکړه رحم نه کوم زما اسلام وی د مسلمان وینه حرامه ده زویم حلاله ده په لږو پیسو یې وجنم زما اسلام وی چې د مسلمان عزت حرام دی زه اخلم زما اسلام وی مسلمان سره دوکه مه کوه زه دوکه کوم زما اسلام وی د مسلمان خور ته د خپلې خور په نظر ګوره لور ته د خپلې لور مور ته د خپلې مور د په دې نظر نه ګوره ادخلوا فی السلم کافه سر نخپو پورې په اسلام کې ورننوځي موږ نه یو ورننه او چې دا خبرې څوک موږ ته کوي هغې کې هم نخرې راوباسو که څوک د دین خبرې کوي هغې کې هم شل نخرې راوباسو که څوک د اسلام خبرې کوي شیطان وایي صاحب پکې نقطې راوباسه که څوک د دین خبرې کوي شیطان پکې نقطې شابه راوباسه ولې دا خبرې خو ډېرې مزېدارې وشوې هسې نه خلک پې عمل ونه کړي شابه مولی د مولا دشمن کړی پیر د پیر دشمن کړی دی ګاونډي د ګاونډي دشمن کړی دی رور د رور دشمن کړی دی پلار د زوی او زوی د پلار ایمان چې ړه تکو شو بیا ورته والا نه دی نو بلال ورته وایي ابوبکر ځان له دی غشتم که الله له دی غشتم که ځان له دی غشتم کار راته ښایه چې درله کومه او که الله له دی غشتم ما خدای پرېږده سره ما خپل رب سره پرېږده چې د خپل رب راضي کړم او د خپل رب ته چغې ووهم او خپل رب ته وچاړم خپل رب ته په ځمکه سجدې ولګوم دې ته ایمان وایي ځان لا غشتم ښه الله لا غشتم ما رب پرېږده سره هاي 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 موږ خو اوزګار یو موږ خو غلامان نه یو موږ خپل رب ته ځان اوزګار نه کړ سار نه ماسخوتنه پورې کار او ماسخوتن وده شو او سار مونځ پاتې دی او بیا 9 بجې پاسو بیا کار لځو دا څنګه تا خپل رب منلی دی تا ته خو د رب اواز وشو که نه حی علی الصلاة و حی علی الفلاح تا ته خو د رب د عظمت اواز وشو الله اکبر تا خو د الله د عظمت جواب ورنکړه تا له خو اواز راغی حی علی الصلاة منزل راځه حی علی الفلاح کامیابی لراځه ته خو رانلې دې خبرو باندې رونو غور پکار دی په دې سوچ پکار دی معلم پکار دی تعلم پکار دا نصیحت لاول ځان ته کوم بیا تا ته کوم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته بچې ما ځان له غشته ما الله لا غشته انت حر لوجه الله د خدای په نوم آزاد چې رسول الله مبارک خبر شو د ایمان قیمت ته وګوره چې حضور پاک خبر شو نو څه فرمایي ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار یې آزاد کړ بلال ته خپل سردار بلال زما سردار پیغمبر وی زما سردار پیغمبر وی زما د ټول مسلمانانو سردار مشر سید ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا دې زما سردار زما سردار آزاد کو ولې ایمان دلته پروت دی او مضبوط ایمان دلته پروت دی په خدای قسم لوی نعمت حضرت زنیره رضی الله تعالی عنها د ابو جهل وینځه ده او د ابو جهل په کور کې اوسېږي ابو جهل 1 نمبر دشمن د رسول الله مبارک لومبي صف اول کې پیغمبر ته مخامخ ولاړ عبدالله ابن ابی هم دشمن دی هغه ښکاره نه دی پټ دی دی ښکاره دشمن مخ په مخ پیغمبر ته جنګېږي مخ په مخ د پیغمبر مبارک په سر باندې خورې اچوي او چې پیغمبر د بیت الله مبارک په خوا کې سجده کوي وی څوک به لاړ شي قصاب خانې ته چې پیروان راوالي سلا پیروان ته وایي د څاروي د خسوټو ډک څښا د وینو ډک عقبه ابن ابي معیط لاړ او ډک یې راوړي څه پې وکړم حضور پاک ته اشاره وکړه چې کله په سجده پروت دي دا وله په دې شاده پسه کېږي دی وله په شا کېښود دا دشمن بالکل ټوله مکه در اوچته کړې وه ظالم د پیغمبر مبارک په خلاف کې غونډه در اوچته کړو زبردست سازشي د پیغمبر مبارک د مرګ اراده کوونکې د هغې دشمن ابو جهل په کور کې بی بی زنیره
او مسلمان. الله خو خی کنه، الله خو د فرعون په کور کې بی بی آسیه مسلمانه نه کړه. الله د آزر په کور کې مشرک په کور کې حضرت ابراهیم پیدا نه کړ علیه السلام. نو الله خی ورته دغه زنیره مسلمانه ده. د ابو جهل کور کې اواز کوي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ابو جهل خیم درته چې ته د کمې کلمې دشمنې هغه کلمه به د یو تورې ښځې د خولې نه ستا په کور کې راوباسم. لیکن هغه به څه چل کو، هغه به راګیره کړ نو به ډبوله. نو داسې ډبول نو بوډۍ هم وه غریبه تکه توره م وه او ویزم د څوک د غریب شتم نه بې کسبې څوکه ده د خلاصي هم څوک نشته. نو راګیره به یې کړه او بیا والا زخمي به شوه. نو علاج وله څوک وکړي؟ هغه د دشمن په کور کې. نو غریبې به د خپل کمیس نه یا د لوپټې نه ټوکړه وشلوله نو ځان له به یې پرېوتله. دا څه ملهم نشته، دارو نشته. نو بیا به یې راګیره کړه نو به یې وهله مړه بیا د بېدې معافي جامې به یې هم د غریبې نه وویستې. نو لوپټې نه ټوکړې نه به یې چېرته کپړه وشلوله په هغې به یې وتړله. نو بیا به یې راګیره کړه شابه هغه خپله زړه کلمه ووایه او د ایمان دې پرېږده. نو په لارو کوڅو کې به یې چیره راواغېسته نو لاس نه به یې وتړله چور چور زخمي. نو یو ځل یې وواله لاس یې وله مات کړ. ظالمه لاس دې راله مات کړه. وی پرېږدم دې ناډو کې درته غونډ ماتوم. نو ډاکټر حکیم له څوک بوځي نو ټوکړی چې ته پیدا کړ نو هغه لاس یې ځان له په خپله وتړ. نو یو ځل یې لرګي اوچت کړ نو په دا سر یې وواله چې په سر ولګېده نظر د غریبې لاړ ړنده شو. اوس یو غریبه ښځه یو په پردي کور کې وي او په سترګو ړنده شي دا به څه کوي؟ دا به اودس ماتي سره څه کوي؟ دا به غسل خانې سره څه کوي؟ دا به ډیران سره او باتروم سره څه کوي؟ ړنده شو په تپ تپید. او بیا څه وایي ورته؟ وایي زه شابه سترګې مې دله ړندې کړې خپل یو خدای چې ته ورته وایې که نه هغه ته ووایه چې دله جوړې کړي. پیغور په تپ تپي غریبه لاړه کوټې ته ننوت. نو خپل رب ته په سلګو سلګو چغې ووالی ویې ژړل او څه وایي؟ الله ستا دپاره صرف ستا دپاره نور څه زما دې سپېره سره څه نشته. د تا یو منم دی وایي نه دا یو نه دی صرف ستا دپاره. زه د عالم او وجود مې زخمي شو. الله ما تا ته فریاد نه دی کړی نه کوم خپل رب ته فریاد ته یې نه کړ. ټوکړه مې ته وکړه بیا ووالم الله نو اډوکي راله مات کړ. الله درد مې تیر که خو ما تا ته فریاد نه دی کړی. زما رب خوشحاله دی پروا نشته. دې ته مینه وایي، دې ته ایمان وایي چې دلته اړکې پروت دی چې زه دې ټوکړې ټوکړې شم خو چې زما رب خوشحاله شي. زه دې زخمي شم خو چې زما رب خوشحاله او زما رب خفه نه. الله ته خوشحاله پروا نشته. لاسمات شدان لمې وتړه. الله ما تا ته فریاد نه دی کړی نه مې لاس اوچت کړی دی پروردګار. اوس یې په لرګي ووالم سترګې ړندې دي. الله بیا هم درته فریاد نه کوم. الله چې ته په څه خوشحاله زه خوشحاله نه کوم فریاد. اوس یو پیغور یې راکړه الله هغه پیغور نشم زغملی. او ستا د نوم پیغور یې راکړه چې ورشه عرب ته دې ووایه خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي. نو ستا د نوم فریاد نشم پیغور نشم زغملی. الله دوه کاره دي یو راله وکړه اوس یو وکړه یا مې مړه کړه چې قصه خلاصه ساره نوبت او یا دا سترګې واپس کا ستا پیغور نشم زغملی. دا یو کار الله وکړه یا مړه کړه چې ساه وخېږي یا دا سترګې واپس کا ستا پیغور راکړې. الله غیرتي ذات سترګې ورته واپس کړې جوړه کړه خدای. نو راووته د کوټې نه هغه پیغور یې ورکړه ودې وې خدای ته وایي ها ومې وې ورته وګوره زما سترګې خدای جوړې کړې.
دې ته ایمان وایي. هغه ایمان چې زړه ته کوی شوی دی، دا هغه ایمان دی چې زړه ته کوی شوی دی، او دا هغه ایمان دی چې د ماربل او د کاڼي رنګ دی، دا په مږلو نه ختمېږي، څونه مږې صفا به راوځي. ماربلو باندې هغه مشین مږه رګړۍ کوه ښه صفا به راوځي. کچه ایمان نه، الله یې زموږ ایمان مضبوط کړي، کلک ایمان، مضبوط ایمان. کم ایمان چې د حضرت ابوبکر صدیق و، کم چې د حضرت عمر فاروق و، کم چې د حضرت عثمان و، او کم چې د حضرت علی مرتضی و، هغه ایمان. کم چې د حضرت بلال و، کم د حضرت خباب او کم د بی بی زنیرې، هغه ایمان و، او تو والا نه دی. حضرت ابو ذر یو ځل حضور پاک لراغی، بخاری کې حدیث دی، رسول الله مبارک خپل صادر راغونډ کړو، خپل صادر هغه ځان ته بالغ کړو او د بیت الله خوا کې ډنډوالی و. ابو ذر ډېر تنګ شو، ډېر زیات، او حضور پاک لراغی، یا د الله رسوله الا تدعو لنا، موږ له دعا نه کې خو بې خو وته، مونږ خو والی شو، مونږ خو کندلی شو، مونږ خو تبعی شو، الله رسوله ته موږ له دعا نه کې. هاي بل څوک نو که کمزور ایمان وي تښتېدلی به. حضور پاک ورته وی ابو ذر ستاسو نه مخکې چې کوم مؤمنین و زموږ نه مخکې داسې تیر شوي دي چې اری راوړی دی او په سر د پاسه یې وتېښودی، او د سر نه خپو پورې اره کړی دی، خو ایمان دې نه دی وتی. صبر کوه، صبر کوه، الله به خیر کړي. دا ایمان اوسه، مضبوط ایمان او کلک. دا بیا نوزي، دا نورم مضبوطېږي د الله په ذات. او کمزوری ایمان پوټې غوندې ایمان چې لږم پې زور راشي بیا وځي، معمولي غوندې. ځکه خو ما تاسو ته ووایي چې نن ډېر کشر کل او نوجوان طبقه، خصوصا د کالج او د یونیورسټو هلکان بچي، دا د اغیارو د لاسه د ایمان نه لاړل، دا د دوستانې د لاسه چې دوست دی بې ایمانه دی، لاړل د ایمان. دا د معمولي د مخکې ورځو کې راته چا ووایي په یو ځای کې مې بیان کوم، ډېر افسوس دی، ډېر افسوس. وی یو هلک دی دلته د ختم نبوت منکر دی، هلک دی. مې دا ولې؟ ته به م وخاندې و به م ژاړې چې خدایه دا ولې؟ وی دا ورته د یو ځای نه د میاشتې ایزیلوډ کېږي، ایزیلوډ ایمان یې پرېښود. دا ایمان دی، دا کچه ایمان دی، دا کمزور ایمان دی، دا کلک ایمان نه دی. زموږ باباجي یو ځل خبره کوله، دا هغه ما ته په درس کې هغه دا خبره کړې. وی مردان کې را روانه وم، یو ګاډي والا راته ودرېده، او ډېر قیمتي نوې ګاډی و، ودرېده و سړی را کوش و را تر غاړه وته، ډېر قدر یې زما وکړ، ډېر زیات قدر. او ما ته وایي چې الله راخېږه چې دې ورسوم. ما وی نه بچې بس زه خو بس ته خېږم، هغه زمانه د بسونو چې نه تو بس ته سین خېږي. او وی لاړه او هلته د دوکان نه بلا فروټ را واغېشتل، کیلې مالټې هر څه چې هغه وخت کې و، بلا ګوته یې ډکې کړې او هغه شاته کېښودې زما دپاره، او زه یې مخکې سیټ ته راوخېجولم. هغه به چاله تکلیف نه ورکوو، که چا به موټر ته وخېجو که نه، او ښار ته به ته زه به ورسره وم. نو چې داسې به لاړ وي بس مسلمان، هغه به عامو خلکو ته مسلمان وي، مسلمانه به دې بس ته مې وکړل. نه نه مولوي صاحب رسوم دی، نه مسلمانه تکلیف مه کوه، نه دا عادت. وی خیر ما چې دې ګاډي ته مې وخېجوي چې نه 400 ته یې راورسوه. ما ورته مسلمانه دلته د مونږ علاقه را بس ته وخېجوه؟ وی چې نه. وی ما چې ته یې څوک ما ونه پېژندلې.
وی هغه وی چې ما هم وی چې دا تپوس پرانه کې وی ما ته وی چې مولوي صاحب زه ستا شاګرد یم تا سره مې وړه دوره کړې ده خو د سړي نه ګیره شته ولکه یا مینا نه ګیره شته او نه برید شته سونا مونا دی په نیمه کې دی ماشاءالله خیال دی راغی که نه نه ښځه هله سړی کوي چې ایجاب قبول دواړه وشي نو تا ته ایجاب وشو قبول دی نه دی ویلی او ښځه دې خپله کړه امینه زه ښځې ته برې دوا وکړو حاصل دا دی چې وایي ما ته وی تا سره مې وړه دوره وکړه او بیا لاړم اکوړي ته غټه دوره مې هلته وکړه وی ما چې شکل ته وکتل چې دا ستا شکل تا عالم شوې دوره دې کړې ده ګیره دې نشته برید دې نشته سر دې سرتور دا ټیې مچولې وه وی راته وی چې مولوي صاحب چې زه لاړم د شیرګړ سره خوا کې یو جومات کې امام شوم یو سړي را یو ماشوم یې راله ډوډۍ راوړه د جوارو ډوډۍ وه او ساک پې د پاسه پروت پلیټ ملیټ نو د جوارو ډوډۍ د پاسه پې ساک پروت و ما ته چې استاد جي راشه دا ډوډۍ والا ډوډۍ مې د لاسه واخېسته وی ما وی چې که دا پلیټي دا ډوډۍ ساک خو پلیټ کې پروت دی که دا پلیټي ډوډۍ څه شوه او که دا ډوډۍ وي نو پلیټ څه شو وی هغه ډوډۍ او ساک مې هغه ځای ګزار کړل او لړم عیسائی شوم هغوی ښځه م راکړه دا کم موټر کې ګرځم دی م راکړه بنګلې م راکړه تنخې م راله مقرر کړه او ښه عزت یې راله راکړه نو زه په هغه اسلام څوک هم چې زما عزت پکې نه او زه د جوارو په ډوډۍ ساګ ماله خلک راوړي ماله دا دین پکار دی ما وی چې ودروه موټر ودروه بس لکه ستا مقصد د اسلام نه ډوډۍ وه بنګله وه موټر اخرت نه دی ته دې لپاره دې پرېښود تا دا دومره حدیث کې وي تا دې دا معلومه نه کړه چې دا عیسایت کم دین دی اسلام کم دین دی تا ته دا نه دي معلوم شوي په دومره حدیثو کې وایي ما ورته چې بچې داسې نه ده ته چې سوی دروغ وی دا نه چې بس تا دې ډوډۍ ودې غورځول او نیغ لاړې دا بس تا د دې سره مخکې نه رابطه وه مخکې د تا جراثیم در دننه کړي وو وایرس خو دغې وخت کې هغه جراثیم کینسر ته ورسېدل نو برباد یې کړی او تباه یې کړی الله خو جاپان ته چې زه لاړم نو هلته خو هر څه شته خلکو سره کړ بیا زموږ مولانا صاحب زه د ده په جومات کې ما سره مخامخ ناست دی د دې جومات ته به اکثر تلم او زما ړومبې مولانا نور محمد صاحب د دې جومات مسجد بلال ته ورته چې ما قصه کوي مخامخ دا دی پیسه شته دولت شته ډوډۍ شته هر شی شته هلکه ولې زه مسلمان یم زه نار یم ولې ماړه دي هلکه زه مسلمان یم زه وږی یم هغه ماړه دي ولې محنت کوي مړه ته نه کوې خواري کوي ته نه کوې ښځه هغه مالدار دي قرآن وایي اولئک عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا هغې چې دنیا کې کم ښه کارونه کوي د هغې بدل دنیا کې ورکوي آخرت کې نشته زه چې کم ښه کارونه کوم ماله به د هغې بدل الله په آخرت کې جنت په شکل کې راکوي او الله څه فرمایي الله وایي که دا خدشه نه وه چې دا مسلمانان به کافران شي نو ما به دې کافرو له دروازې چتونه او پوړی د سرو زرو د سپینو زرو جوړ کړي ولې آخرت یې نشته او دنیا کې ښه کارونه کوي چې دنیا کې خو یې وله ورکړم کړ ایمان پاس شو سړی لاړ عیسایي شو صاحب دا مخ دا داسې نه ده چې ډوډۍ دې وغورځول او ساګ یې دله راوړو ته دا تا سره د مخکې نه رابطې وې رابطې زما رڼو د کشرانو ته مې دا کشر کول زما ډېر خوښ دی دا بیانونه اوري که نه په ما ډېر مین دي زه چې کله ګاډي کې ځم یو طرف ته دا ماشومان چغې وی هغه مولوي صاحب هغه دی لاړ چې مونږ په هغه موبایل کې اورو هغه شیخ صاحب هغه دی لاړ دا واړه ماشومان د دې غټو نه دا واړه ډېر رامنډې وایي د کشرانو بچو ته م ویم تاسو ته م ویم چې بچې خپل ایمان مضبوط کې ټیټ کې د دې نه لوی نعمت بل نشته او تاسو ته م ویم چې د خپلو بچو خپل ایمانونه کلک کې لوږې ته مه ګورئ تندې ته مه ګورئ
دې ته مه ګورئ چې دا د الله سره مینه ذکر کوئ لا اله الا الله زیات ذکر کوئ په دې ایمان مضبوطیږي په ذل غیبت او چغلۍ نه څه جوړیږي استغفر الله وایه قسم په خدای په دې ایمان مضبوطیږي لا حول ولا قوة الا بالله وایه د قرآن شریف تلاوت کوئ بچیم کښېنوئ په خپل هم کوئ څلور څیزونه مې درته وښودل او پنځم درود شریف یو ذکر لا اله الا الله ٹھیک شو خبره یو استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او یو لا حول ولا قوة الا بالله او كبالله العلي العظيم او یو درود شریف دا وایي ایمان خپل مونږ مه پرېږدئ ایمان به مضبوط شي انشاءالله او ایمان به ټیټ شي دا ایمان په جاپانیانو کې نشته دا مولانا رومه صاحب نه تپوس وکړئ خودکشي کوي د لاړم یو ځای ته ما ته به دوی وي دا ټول ملګري به راسره درې څلور ګاډي به راسره ګرځېدل وي دا هغه ځای دی چې جاپانیان خودکشي کوي د دې مولانا صاحب د جومات نه دې خوا یو طرف ته روان و دا دې مخامخ دی ما ته هلته هم خلکو ووي دلته به یې خودکشي کوله او د دنیا نن په ټوله دنیا کې په جاپان کې د خودکشي ریشو زیاتره دا ولې د زړه اطمینان نشته پیسه کې د اطمینان نه دی الا بذکر الله تطمئن القلوب ما چې درته کومه نسخه وښوله هغه اطمینان د هغوی نشته زما که تورنګړی مسلمان هم دی په خپل ایمان خوشحاله دی زما که غریب مسلمان هم دی په خپل ایمان باندې خوشحاله دی زما که کمزوري مسلمان دی ملا ورته ستغم وي سپکم وي مرټي بیا هم دا زما پیر دی او زما مشر دی او زما پلار دی بیا هم خوشحاله دی الحمدلله دا د خدای فضل دا د الله کرم ټول وایي الحمدلله هغوی مطمئن نه دي هغه ځان وجني ما ته ملګرو ووایي دلته یو کس دی 40 سال وایي هغه وایي چې زه به کال له خودکشي کوم څلوېښت خو مې پوره شي هغه اطمینان نشته د زړه بلکل اطمینان نشته او زما اطمینان چې زه مطمئن یم هغوی ته هر څه شته خو د نه مطمئن نه دي خفه دي خفه په دې زړه کې په دا خپل څیز باندې خفه دي ولې د ایمان رڼا دننه نشته دننه تیاره ده بهر هر څه شته خو دننه تیاره ده ما ته که بهر تیاره ده خو دننه په زړه کې رڼا ده الحمدلله زه د خپل خدای خوښه یم نه دی خوښ ما سره د خدای مینه ده هغه سره هغه مینه نشته خپل رب د رب بڑایي د الله لویي په دې کې ده چې ذکر وکړې د الله بڑایي لویي په دې کې ده چې ته معافي غواړې استغفار وې د الله لویي په دې کې ده چې لا حول ولا قوة الا بالله وې د الله لویي او بڑایي په دې کې ده چې درود شریف وې او د الله لویي او بڑایي په دې کې ده چې د قرآن شریف تلاوت وکړې دعا وکړئ چې الله په موږ خپل فضل و کرم الله زموږ ایمان نصیب کې الله د ایمان غوندې لوی نعمت ته راکړی دی خدای د دې نعمت د زوال نه مو ساتي الله د دې نعمت د زوال نه مو ساتي الله د دې نعمت د زوال نه مو ساتي الله د ایمان موږ سره قبر ته آخرت ته د رسول الله مبارک د حوض کوثر غاړې ته ورسولی کې یا الله زموږ د ایمان مضبوط کې خدایا د کچه ایمان نه مو ساتي الله د نیک اعمالو توفیق راکړي د ذکر او اذکار توفیق راکړي الله زموږ د ایمان زموږ د اعمالو زموږ د اخلاقو زموږ د وجودونو بچو مال د هر څه حفاظت نصیب کې یا الله ته زموږ نه راضي شي خدایا بیمارانو لم شفا ورکړي ډېر دوستان دي بیماران دي دعا وکړئ چې الله شفا ورکړي کم قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي چاته څه پریشانۍ دي الله پریشانۍ په خوشحالو باندې بدل کړي که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ حسدونه دي هغه په روغو باندې بدل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوي دین باندې زموږ جنګ زموږ مرګ ټول نصیب وګرځولی کړي او دا د کاکړو د کندي سید محمد کاکا وفات شوی دی دا جانو د کندي د فیض الحق صاحب پور والا وفات شوی ده او د شی د کورونو د شمشاد نوسی وفات شوی دی اتمانزو کې د پر پیر ولی شاه باچا اوخې وفات شوی دی او د تنګي د ټیشن کورونو د اسد مور وفات شوی ده او د خټ د شهنشاه مور وفات شوی ده دې ټولو ته دعا وکړئ چې الله مغفرتونه نصیب کړي یا الله د آخرت خوشحالی نصیب کړي الله چې څومره وارثان دي صبر ولا ورکړي د دې چا نه چې څه تقصیرات شوي ګناهونه شوي الله هغه ورته معاف کړي او پیر اصغر علي باچا د عثمانزو دعا غوښتې ده د ګل پر د اپریشن دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي بعضې ملګرو خطونه رالیږي دعاګانې غوښتې دي او زموږ یو ډېر خاص دوست دی حاجي شفیع الرحمن صاحب د دې انګودې
او د هغه اوخې وفات شوی دی نوجوانه لک او یو څو ماشومان بچي ورته پاتې شوي دي دعا ورته زړه د اخلاص نه وکړې چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي شفیع الرحمن صاحب مخکې والد صاحب وفات شوی هغه ته مو دعا کړې وه بیا مو ته دعا کوه دې الله وبخي او دا اوخې دی نوجوان الله دې د ځوانۍ مرګ شهادتي الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له صبر وکړي خدای ته زموږ د ټولو نه راضي شي زموږ چې کوم مشران مړه دي خدای هغې ټولو بخي برحمتک یا ارحم الراحمین